شیخ ابوبکر شبلی رحمت الله علیه یو ډیر لوی بزرګ دی او د خپل دور یو ډیر لوی سړی دی گورنر و نهاوند یو ځای نوم دی په بغداد طرف باندې په عراق علاقه کې د هغه نهاوند علاقې دی گورنر و گورنر دا دومره لوی سړی و یو ځل خلیفه وقت و امیر المؤمنین خلیفه د زمانې بادشاه مشر بادشاه چې و نو ټول گورنران راوغوښتل او ویې راشئ زمونږ دا ملک او زمونږ د بادشاه خو ډېره ترقي وکړه ډېر فتوحات شو ډېرې علاقو مو فتحه کړې او زمونږ بادشاهي ډېره خوره شوه راځئ چې په دې باره کې څه مشوره وکړو گورنران یې د غیر چاپېر نه راوغوښتل دی هم پکې راغی ټولو سره ملاقات وشو او د خپل ځایونو حالات یې ورته بیان کړل بادشاه ته او ښه دغه وشو بیا اجلاس ختم شو سبا بیا وخت مقرر شو د سبا ورځ شوه بادشاه ډېر خوشحاله و گورنرانو ته وایي ټولو ته وی تاسو ډېرې ښکلې ښکلې کارګزارۍ بیان کړئ د خپلې علاقې مو ډېر ښکلې کارګزارۍ بیان کړئ ستاسو د ټولو ډېر ښکلې ښکلې علاقې دي ډېر ښکلې ښکلې کارونه دي خلک مطمئن او خوشحاله دی او چاپېره خوشحالۍ دي او ترقي ده فتوحات دي په هر طرف باندې فتح کېږي نو ډېر خوشحاله و نو هغه داسې کار وکړه چې ټولو ته یو جوړه جامې ورکړې او ښکلي خوراکونه یې په هغه ورځ تیار کړي وو کپړې وله ورکړې خبرې اترې وشوې سبا به اخري ملاقات کوو بیا به تاسو خپلو خپلو ځایونو ته واپس کېږئ چې سبا شو دی راتلل نو دی ټولو هغه کپړې اچولې وې کومې چې وله بادشاه ورکړې وې چې په بنده خادي راشي که ستاسو خیال یې د خادۍ کې خلک بیا خپلو خویندو له میندو له او خپلو وروڼو بایګانو له کپړې واخلي جوړه واخلي نو چې هغه خادي راشي نو چې هغه جوړه هغې خلکو جوړه کړي او اچولي او په دې خادۍ کې شریک شي نو د خادۍ مالک هم ډېر خوشحاله شي وایي وګوره ما وله جوړه ورکړې وه نو هغې جوړه کړې ده دی جوړ خوشحاله دی زما په دې خادۍ باندې نو هغه جوړه نو ټولو گورنرانو هغه جوړې اچولې وې او محفل ته رالل بادشاه ورته اخري هدایات بیان کړل داسې به کوئ داسې به کوئ ډېرې ښکلې خبرې شروع وې په دغه دوران کې یو گورنر دی چې هغه ته انګې راغی انګې اتوشي چې ورته مونږ وو هغه ډېر کوشش وکړو چې زه د انګې دفع کړم ځکه چې په داسې مجلس کې انګې کول دا لغونې خوند نه کوي د بادشاه ورسره وزیران ورسره گورنران د ټولو علاقو گورنران داسې مجلس کې انګې کول دا ډېره نامناسبه ده هغه ډېر کوشش وکړو ښه انګې خو بې اختیاره شی بس هغې دفع نه کړی شو انګې وکړه توشې وکړه دوه درې مسلسل یو بل پسې وکړل او چې ویې کړل نو انګي سره خامخا د بنده د خولې نه لاړې د پوزې نه داسې څه نو هغه خامخا داسې کېږي نو د دغه وخت کې چې پوه شو چې یو غلطي خو وشوه چې ما انګې وکړه او دوه درې مې وکړل د بادشاه په دربار کې او داسې خلکو کې او داسې لویو خلکو کې دا توشي کول دا خو ډېر بد کار و څه مجبوري شوه خو اوس دا دی چې خامخا څه کول غواړي دا مخ دا پوزه شوه دا شونډې شوې او دا مخ شه په دې باندې څه کپړه راخکل غواړي ځان څه پاکول غواړي تاسو خیال چا ځان سره په جیب کې ټیشو پیپر ایښی چا ځان سره رومال ایښی هغه سره څه نه و هغه دې سوچ کې دی چېرې د ایمان خیال بدل شي چې زه خپل پوزه او دا مخله داسې لږ څه پاک کړم د بادشاه چې خیاله پله شو او د دی ورته خیال د زر هغه خپل کمیس راواغسته او بس داسې خو چې داسې کول نو بادشاه ورته مخ راوړ داسې ورته وکتل بس بادشاه غصه شو سم غصه شو چې تاله ما کومې کپړې درکړي ته په هغې باندې پوزه پاکې یو بې ادبي دې دا وکړه چې په دربار کې د انګې وکړو بله ګستاخي اوس دا کې چې د ما په کپ ما چې کوم انعام کې او په خوشحالۍ کې تاله جوړه درکړې ته په هغې پوزه پاکې بادشاه رنګ بدل شو د غصې نه ته یې نورم او دی په خپله هم پوه شو چې کار خو مې غلط وکړ او بس وزیر اکثر هوښیاري بادشاه اکثر کمکلي سور کټي نه کم عقلتوب ډېري خو دا وزیر اکثر هوښیاري وزیر چې پوه شو چې بادشاه طبیعت هم بې سوره شو او د نو بس ورته یې وی داسې کار دی صیبه دا مجلس به برخاست کړو
بیا به چېرته موقع جوړه کړو، اوس به دا مجلس ختم کړو، ځئ اوس چوټي ده، بیا ضرورت شي بیا بادشاه تاسو ته دعوتنامه درکوي، بیا به راشئ، ځئ اوس محفل برخاست دی، مجلس برخاست دی. بس ټول پاڅېدل، محفل یې ختم کړ، چې ختم یې کړ وزیر بادشاه سره پاتې شو او لږ ساعت تېر شو، دې کې د بار نه نوکر راغی، ورته وایي صاحبه د نهاوند علاقې ګورنر چې دی انو هغه ملاقات کول غواړي، دا بل ګورنر دا هغه نه دی، اتوشي چې کړي دا هغه نه دی، نهاوند علاقې یو ګورنر دی، هغه تاسو سره ملاوېدل غواړي. بادشاه ورته اجازت دی، ورته وایي چې راځه، چې رادننه شه، هغه ابوبکر شبلي رحمت الله علیه ورادننه شه. ښه ورته وایي ښه څنګه راغلې؟ ورته یې وایي چې تاسو سره ملاوېدو له رالم، اوس به ځو خپلې علاقې ته، زه نهاوند علاقې ګورنر یم. ورته یې ښه نو ته څه کول غواړې؟ وایي زه یو تپوس کول غواړم. ورته یې ښه وایه څه تپوس کې؟ وایي دا راته ووایه چې دا اینګی چې دی اینګی دی اختیاري شی دی که بې اختیاره شی دی؟ هغه ورته یې داسې سوال مه کوه، دا سوال ما نه مه کوه، ځکه مه کوه چې زه به تاله جواب در کوم، چې جواب در کوم زه پرې ملامته راځم چې دا بې اختیاره شی دی. نو ورته وایي دا قسم سوال مه کوه. نو هغه ورته وایي ښه جي داسې قسم سوال نه کومه، خو دا راته ووایه چې یو بنده اینګی وکړي او هغه ورټلی شي او د محفل نه ویستلی شي، دا سزا د دې امره پکار ده که دې نه کمه پکار ده؟ ورته یې وایي ستا د دې خبرو نه ماله د بدلې اغستو بوی راځي، ته جوړ ما نه څه بدل اغستل غواړې چې ما ته دا قسم خبرې کوې؟ ده ورته یې نه صاحبه زما په مطلب پوه نه شو، ما لکه تاسو جواب راکړی ما به تاسو وایي نه بس جواب نه در کوم، دا خبرې ستا غلطې دي. ده ورته یې نه زما خبرې ته غوږ کېږده ورپسې، تا جواب رانه کړه زه ته وه دې سړي اینګی وکړه، دا یو بې ادبي وکړه، خو په دغه باندې ورته تم دومره بد دې ونه ګڼل او خلکو هم نه ځکه چې دا بې اختیاره شی دی، خو تا ورپسې سزا م ورکړه چې دی دې ویسته او پاس او پلانې او ډینګلې او تا ورته ووایي چې زما کپړې در کړي هغه دي د هغې دي ته زما د کپړو ګستاخي کې بې ادبي کې دا د بادشاه جوړه وه. نو یې زما یو خبرې ته خیال شه چې الله ذوالجلال مونږ پیدا کړي یو، ما ته انسانیت را کړی دی، ما ته اخلاق را کړي دي، ما له کردار را کړی دی، ما له یو مقام را کړی دی، ما ته الله تعالی یو جوړونه په لکونو باندې انعامات را کړي دي. نو لومبی خو ما له د هغې قدر پکار دی، نو چې د هغې قدر نه کوم ستا د جوړې چې بې قدري وشوه نو چې تا کومه سزا ورکړه زه هم وایم ښه دې کړي دي، دا ګورنران هم وایي ښه دې کړي دي، وزیر هم وایي ښه دې کړي دي، ته هم وایې ښه مې کړي، د بادشاه د جوړې بې قدري کړې ده. نو چې د الله ذوالجلال د انعاماتو بې قدري کېږي نو د هغې به څه کېږي؟ زما خیال وی دغې خبرې ته دی. نو اول په موږ باندې حق د الله رب العزت د انعاماتو دی، د هغه د جوړې دی، د هغه د اخلاقو دی، د هغه د انسانیت دی چې زه انسان پیدا کړم، ما لې په انسانیت راکړ، زناور نیمه زما الله تعالی اشرف المخلوقات جوړ کړم. نو اول هغه پکار دی. نو یې دومره زبردست سبق ته راته بادشاه را کړی دی چې زما نه نن نه دا ګورنري پاتې ده، ښه زما په داسې څوک مقرر کا زه دغه وم چې لړم ګورنرای دی لته ورکړه. شیخ ابوبکر شبلي رحمت الله علیه ګورنري پرېښود، دغه وخته پورې به ورته خلکو صرف شبلي وی. ځان سره بار راووته سوچ کوي اوس څه وکړم، سوچ یې وکړو یاره ښه به دا وي چې زه لاړ شم شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه خواته ورشم، هغه به راته څه لار وښیي. هلته ورغی شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته وایي ښه ته دلته رالې وی او وی زه دلته کې څه وخت تېر که زه به ستا اندازه واخلم پته به ولګوم چې ته څنګه یې، د هغې نه وروستو به ته بیا څه در کوم. ښه ده ورته ما ته د خپلو اخلاقو نه او د خپلو صفاتو نه د خپل چې الله تعالی کوم دغه در کړی ما له د هغې نه څه حصه راکړه، مطلب دا ما ته څه وظیفه راکړه، ما څه بیعت وکړه. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته وایي ما سره څه وخت تېر که نو چې زه اندازه واخلم چې ته قابل سوری هغه برخه به در کوم، بیا در کوم به خو لږ وخت به پرې لګي چې زه اندازه واخلم. ده ورته وایي ډېره ښه ده. وایي ډېره ښه ده خو لږ وار به کې څو میاشتې تېرې شوې، څو میاشتې چې تېرې شوې بیا یې راوغوښته، ورته یې وایي ښه وایه څنګه چل دی؟ ورته یې وایي جي بس یمه دلته تاسو وایي چې وایي داسې کار وکړه چې ته 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې 6 میاشتې 7 میاشتې 8 میاشتې 9 میاشتې 10 میاشتې 11 میاشتې 12 میاشتې 13 میاشتې 14 میاشتې 15 میاشتې 16 میاشتې 17 میاشتې 18 میاشتې 19 میاشتې 20 میاشتې 21 میاشتې 22 میاشتې 23 میاشتې 24 میاشتې 25 میاشتې 26 میاشتې 27 میاشتې 28 میاشتې 29 میاشتې 30 میاشتې 31 میاشتې 32 میاشتې 33 میاشتې 34 میاشتې 35 میاشتې 36 میاشتې 37 میاشتې 38 میاشتې 39 میاشتې 40 میاشتې 41 میاشتې 42 میاشتې 43 میاشتې 44 میاشتې 45 میاشتې 46 میاشتې 47 میاشتې 48 میاشتې 49 میاشتې 50 میاشتې 51 میاشتې 52 میاشتې 53 میاشتې 54 میاشتې 55 میاشتې 56
لاړ شه او اول ورته وی ته په یو ځای ورته یاد کوي هلته کې یو دوکان وکړه هغه دوکان د داسې یو ګنده شي ورته یاد کړه چې هغې کې ژوند ګران و هغې ته دغه نه مې تپوس کوم چې دا څه ته وایي هغه ګوګړو دوکان یې ورته یاد کوي د ګوګړو دوکان نو د ګوګړو دوکان تاسو خپله پېژنئ ګوګړو څومره بدبویه دي څومره سخان دي وی دا به کې اوس دی مخکې ګورنر دی اوس پې د ګوګړو دوکان کې ورته وی ته لا ټیک نه یې که نه ته لا ټیک نه یې چې ټیک شي بیا به یو کال یې دوکان وکړته یو کال به دوکان کې کال پس راغی وی جي کال مې برابر شو وی ښه تا تر اوسه پورې رد شمېرلې تا رد شمېرلې چې کال پوره شو لاړ شه یو کال بیا وکړه هغه ورته بیا وکړم جي وی نه کابو دې نه کېږي نو زه خپل کور ته ځم چوټي دې شوه ده وی نه جي کومې بیا لاړ کال تیر شو د کال نه رځې سیوا شوې ده راوغوښته ورته یې څومره وخت دې وشي چې دوکان کې ورته یې څه ووایم جي پته راته نشته ورته یې اوس ټیک شو راځه ته رځې شمېرې چې ته رځې شمېرې ته به څنګه کمال ته رسېږې ورته ویې راځه اوس راته دا راته ووایه چې ستا کاروبار سو تا مخکې څه کول وي جي زه خو ګورنر وم وی د کم ځای وی د نهاون وی ښه هلته هماغه ځای ته لاړ شه وی اوس داسې کار وکړه چې هلته لاړ شه او کچکول یې ورکړه ورته یې خیر وغواړه جي دا تاسو وی که نه غواړې نو ځه کور ته ځه ما نیولی نه وی نه جي غواړم سوال یې پې شروع کړ نو دی په ټول ګرځي په بازار ګرځي سوال کوي څوک ورته وایي ځه څوک ورته وایي ماف که بابا څوک ورته وایي مړه دی سټ ته دی وګوره دومره غټ سټ دی ته سوالونه کې تا چېرته مزدوري نه شي کولی ټوله ورځ ګرځي د هغه شکل نه پته لګېږي چې دی سوالګر دی نه دی هغه نه چا څه شی ورکړو هغه یو لوی امیر و هغه یو لوی ګورنر و چا ولې څه شی نه ورکړو پس دی بیا راواپس شو بیا به سهار شو بیا به ماښام شو چې ډېر وخت تېر شو راغی ورته یې ښه څنګه چل دې وکړو وی جي سوال مې وکړو خو چا سره نه کړل ورته وی ښه داسې کار وکړه اوس لاړ شه په دغه نهاون کې چې ته پکې ګورنر پاتې شوی ډېرو خلکو سره به ستا معاملات راغلي چا سره به یې زیاتۍ کړی د چا به دې حق والی څوک به دې رټلی د چا به دې کور د چا دوکان د چا مال د چا څه ضرر لاړ شه او هغې خلکو سره خپله معامله پاکه کړه نو بیا راشه وی ښه جي دام کوم نو بیا هلته لاړ نو په هغه ټوله علاقه باندې ګرځي چا سره چا ورته چې ته ګورنر وې ما له خو دې بجلي نه ده کړې هغه ته یې خفه کېږم ما نه غلطي شوې ده معافي راته وکړه او ته یې نه کوم درته داسې داسې کار به کې ښه کوم به خو معاف مې کړه څوک ورته وایي ما له دې پلانې کار نه دی کړی څوک وایي ما له دې پلانې نه دی کړی بس یاره خو چې سوره زمانه ولګېده هغې خلکو ټولو سره یې معامله پاکه کړه نو بیا راغې ورته وایي جي هغه کار هم سم شو ورته یې ښه راځه اوس کېناسته او د توجه یو نظر یې ورته وکړو خو چې نظر یې ورته وکړو نو خو بیا پاک لوښی و نو دومره کمال ته ورسېده چې امام مالک رحمت الله علیه بیا د ده شاګرد دی امام مالک رحمت الله علیه بیا د ده مرید دی ډېر لوی لوی اولیاء دا امام مالک صاحب نه دی او بل امام دی هغه بیا د ده مرید دی ډېر لوی لوی اولیاء ډېر لوی لوی خلک هغه د ده مریدان پاتې شوي دي او د ده شاګردان پاتې شوي دي او د خپل دور او د خپلې زمانې دومره لوی ولی ته جوړ شوی دی چې د په درس کې به څه د دنیا مخلوق اولیاء به راناستو او د ده نه به هغه شرف د تلمیذ حاصلو د ده نه به نو محترمو کمال ته سړی بنده هله رسیږي چې ده کې عاجزي راځي او چې کله ده کې لوی وي ده کې تکبر وي ده کې بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د چا په زړه کې چې د وري د دانې امره تکبر وي دی به جنت ته نه داخلېږي لا يدخل الجنه نه به داخلېږي جنت ته هغه سړی چې د هغه په زړه کې د وري د دانې د وري دانه بیا د شړشم د دانې نه هم نری ده چې د وري د دانې برابر پړه کې تکبر و نبی علیه السلام فرمایي دی به جنت ته نه داخلېږي که دی داخلېږي هم د دې خپل تکبر سزا به سکي هله به جنت ته داخلېږي تکبر ډیر ناکاره شی دی ما ته وی الله ذوالجلال شیطان چې په ملعون کړی دی نو په څه باندې په تکبر باندې ملعون کړی دی